د کوټي ښار د ترقۍ دپاره، د کوټي ښار د ښایستوالي دپاره او د کوټي ښار هغه بنیادی مسلې چې کومې ولې دغه د حل کولو دپاره حکومت بلوچستان سي کوم ګامونه پورته کړي دي، نو په هغه باندې به یو نظر اچو. پدې کې هیڅ شک نشته چې موجوده صوبایي حکومت د وزیر اعلی بلوچستان میر سرفراز خان بوګټي په قیادت کې د صوبې د ترقۍ او د خوشحالۍ لپاره ډیر ګامونه پورته کړي دي. ډېرې اهمې منصوبې چې کومې دي هغه په دې ښار کې یا د صوبې په مختلفو شهرونو کې لګیا دي. هغه کې د اوبو سکیمات دي، منصوبې دي د څنګه اوبه چې کومې دي، د صحت په حواله سره سکیمات دي، منصوبې دي، هسپتالونه دا شیان جوړیږي او له دې علاوه د زراعت د پرمختګ لپاره منصوبې چې کومې دي هغه هم په بلوچستان کې د حکومت لخوا شروع دي. او له دې سره سره ګران اوردونکو انفراستراکچر ډیولپمنٹ چې کوم دی کنه په دې باندې کار شروع دی. لکه تاسو وینئ په کوټه ښار کې یا تاسو په نورو ښارونو کې روډونه سکم دي هغه جوړیږي، نالیانې سکم دي هغه جوړیږي، پلونه سکم دي هغه جوړیږي. د کوټې خو بالکل کوم ورته وګورو نو ګران اوردونکو کال بعد د کوټې نقشه چې کومه ده دا بدل سي کنه، د کوټې د نقشه به بدل سي او کوټه به یو ډیر شایسته ښار سي، یا د پخوانی ښار پرنګ به یو شایسته ښار سي. دا تنگ تنگ روډونه سکم دي دا به په دې کوټه کې بالکل ختم سي او په کوټه کې د ټریفیک هغه شدید جام ټریفیک سکم صورتحال وي، ګاډیانې به په لپساوي، ګاډیانې به نسوي تلای، مریضانو ته به تکلیف وو، سټوډنټس صبح سکول ته تلو راتلو دوی ته به د رش له وجې تکلیف وو. نو به انشاءالله ډیر زر دا مشکلات چې کوم دي دا به حل سي. یقینا د وزیر اعلی بلوچستان میر سرفراز خان بوګټي او ویژن چې کوم دی هغه ډیر کلیر دی، د ډیولپمنٹ په حواله سره یو ترقی یافته سوچ دی. بل په کوټه کې ګران اوردونکو ګوري گرین بسونه سکم دي، پدې کې اضافه وسوه او لدې کال څه نور گرین بسونه سکم دي هغه هم شروع کیږي او د دې به مختلف روټس سکم دي په هغو باندې دا بسونه ځي. لکه اوس سمنګلي خواته ګوره دا روټس کله تیار سي نو په دې به ټریفیک چلیږي، یعنی پبلک ترانسپورت سکم دي گرین بسز دا به هم چلیږي او نوی روټس ډیر زر خلاصېدو والا دي او بس د تیاری په آخري مرحله کې دي. ګران اوردونکو دا روټ سکم دی دا بالکل د بډوګو د ګردو اسپیټال سکم دی، یعنی سر پل سی سمنګلی روډ لدی ځخه واخې بیا کلی عمر ایرپورټ روډ سکم دی دلته وځي په دی باندې کار سکم دی تقریبا کمپلیټلی او ډیر زر په میاشتو کې به په دی روډ باندې ټریفیک سکم دی دا به ایلاسي. نو تاسو ګورئ دا څومره لوی سہولت دی سلی یونیورسيټي څخه بیا ته ایرپورټ روډ پوری به ته په منټونو کې سفر کوي. دا هم د کوټې په د ټریفیک جام چې کوم صورتحال وي کنه په دې باندې به یو ډیر ښه اثر چې کوم دی واچي او ټریفیک به سموتلی یعنی ډیر په آرام سره په کوټه کې روان وي. نو الله دې وکړي چې زموږ د صوبایي حکومت دا منصوبې چې د عوام د خیر او د ښېګړې لپاره شروع دي، له دې څخه عوام فایده واخلي.